بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، ویلکم ټو مای چینل. نننی ویډیو چې دا هغه سٹارټ په موږ اخلو د پاراګراف د ټاپک سنټنس نه. پاراګراف چې دی په هغه کې به موږ سره د دې لیول د کلاس 4 لیول باندې موږ زو نو موږ وایو چې په پاراګراف کې به موږ سره دوه پارټس به ټیک شو. دوه پارټس به یو دوه قسمه سنټنس به یو ته به موږ وایو چې دا زموږ سره ټاپک سنټنس دی او نور ته به موږ څه شوی سپورټینګ سنټنس به ورته وایو. ټیک شو. یو پاراګراف دی په هغه کې به دوه قسمه سنټنس موجود یو ته به اولنی سنټنس چې دی په کمی کې چې زموږ سره مین خبره ذکر شوی نو هغه ته به موږ څه شوی ټاپک سنټنس به ورته وایو او ادر سنټنس ان پاراګراف سپورټ د ټاپک سنټنس. کمی نور سنټنس چې دی هغه به سپورټ کوي د ټاپک سنټنس په سپورټ کوي نو دغه ته موږ څه شوی سپورټینګ سنټنس ورته وایو. سپورټینګ ډیټیل ورته هم وایو، سپورټینګ سنټنس ورته هم وایو. لکه اوس دا زموږ سره یو پاراګراف دی په دې کې وایي چې نیچر از ا بلیسینګ اف ا gift from Allah for us. دا زموږ سره څه شی دی؟ دا زموږ سره ټاپک سنټنس دی. پرېټ دغه چې لیکلی دا زموږ سره ټاپک سنټنس دی. دا نور سنټنس چې تاسو کله وګورئ نو دا ټول به زموږ سره دا سنټنس چې دی دا به دې له به سپورټ ورکوي، دې له به دلیلونه، دې له به پوینټس جمع کوي. دې ته موږ څه شی وایو؟ دې نورو ته موږ څه شی وایو چې دا زموږ سره سپورټینګ سنټنس دی. نو که ستاسو نه تپوس وشي چې یاره په پاراګراف کې زموږ سره څو قسمه سنټنس دي نو موږ به وایو چې دوه قسمه، یو ته موږ ټاپک سنټنس وایو او نور ته موږ یو سنټنس یا به زموږ سره ټاپک سنټنس او نور چې دی نه به زموږ سره سپورټینګ سنټنس وي. ټیک شو. اوس به موږ ته وایي چې یاره فارټ څه شی دی؟ واټ از فارټ؟ دا خاصې په اولډ مینینګ کې موږ راغیستی دی. فارټ چې دی که نه دا موږ څه ته وایو؟ پلي ته وایو. ټیک شو. یا د مټر پلی شو یا د ممپلي چې په هغې کې دنده داسې دانې موجود دي نو هغې ته موږ څه شی وایو؟ هغې ته موږ پارټ ورته وایو. ټیک شو. بل زموږ سره راځي چې ډیپتانګ. ډیپتانګ چې دی دا به زموږ سره کمبینیشن اف ټو واویل دی. دوه واویل به رایوځای شوي. ټیک شو. او موږ له به یې سنګل سیلیبل راکړی، یو اواز والا دغه به یې موږ له راکړی. ټیک شو. یو اواز والا سیلیبل به یې موږ له راکړی. ټیک شو. دوه واویل به رایوځای شوي. دا به کنسوننټ نه دوه واویل چې کله رایوځای شي موږ له یو اواز راکوي نو هغې ته به موږ څه شی وایو؟ ډیپتانګ به ورته وایو. د ساوند بګین with one vowel sound and glides into another. دا چې دی وایي دا به د یو نه شروع کېږي او بل ته به ځي. لکه اوس په دې کې زموږ سره کایل دی. څه شی؟ COIL. څه او آی چې دی دا دواړه زموږ سره په دې کې واویل دي. په دې کې PAIN پین. نو دا هم زموږ سره په دې کې څه دی؟ دوه واویل رایوځای شوي، یو اواز راکوي NOW. په دې کې د زموږ سره او چې دی دا زموږ سره څه دی؟ واویل دی. ټیک شو. اوس موږ ګورو چې ناو د پروسس په دې ناو کې چې دی OW دا زموږ سره څه دی؟ ډیپتانګ دی. په دې کې او اباوټ کې زموږ سره OU دا ډبلیو چې دی دا هم زموږ سره لږه د واویل طرف ته لږه اشاره کوي. ټیک شو. او آی چې دی هم زموږ سره څه دی؟ واویل دی. آیل کې په جینټ کې زموږ سره GAI چې دی دا زموږ سره واویل دی. نو دغې ته موږ څه شی وایو؟ ډیپتانګ ورته وایو. اوس زموږ سره موسټ امپورټنټ ټاپک، موسټ امپورټنټ چې ما د PhD ټوټل ټیسټونه چې دی هغه ما ډسکس کړي دي. تاسو کتی شئ په پلی لیسټ کې، په هغې په ټولو کې تقریبا چې دی نو دا پای چارټ چې دا پکې موجود و. پای چارټ از یوز ټو کمپیر پارټ اف ا هول. یو سیز دی د هغې ټوټل موږ واخلو، یو پارټ ته موږ دغه کوو نو دا به موږ په پای چارټ باندې څه کوو؟ کمپیر کوو به. ټیک شو. ا بار چارټ از یوز ټو کمپیر تھنګ ان ډیفرنٹ گروپس. دا به موږ سیزونه به موږ له په ډیفرنٹ گروپس کې راکړي نو هغه به موږ دغه کوو چې یاره دا پلان کې سیز دومره دی، دا بل دومره دی، دا بل دومره دی. بل د فایټ چارټ چې دی نو دا په دې کې به موږ کمپیریزن کوو. ټیک شو. اوس موږ راځو چې یاره فای چارټ څه ته وایي؟ دې سیز ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ فای چارټ وایو. پوټ آیټمز. پوټ آیټمز اوس په دې کې موږ دغه کوو چې یاره زما څه خوښ شي؟ جوس چې دی هغه زما 33% په 100 کې زموږ 33% څه خوښ شي؟ جوس خوښ شي. چاکلیټ چې دی 35% پکې زما څو چاکلیټ خوښ شي. کینډي چې ده 25% پکې زما ده. او چنګم چې دی هغه زما ډېر کم خوښ شي نو هغه 7% چې دی زما چنګم خوښ شي. نو دا ټول هر څه چې دی یاره د خپل فیورټ سیزونه چې دی دا موږ په څه کې ظاهرو، په څه کې کمپیر کوو؟ دا موږ په پای چارټ کې چې دی نو هغه شو کولی شو. دې ته موږ پای چارټ وایو. ټیک شو. بل زموږ سره بار ګراف چې دی نو هغه دې ته وایي. ټیک شو. اوس چاکلیټ چې دی، چاکلیټ زما دومره خوښ شي، جوس چې دی دومره مې خوښ شي، کینډي دومره، چیوینګ ګم چې دی هغه دومره. ټیک شو.
په دې کې موږ دوه سیزونه په پای چارت کې موږ دوه سیزونه نشو دغه کولای. دا نښه چې ده کنه دا د ګرلز دپاره چاکلیټ چې دی ګرلز چې دی هغه ډېر خوښوي، هلکان چې دی ډېر کم خوښوي. جوس چې دی ګرلز او بوایز دواړه یو شان خوښوي. کینډي چې دی هغه هم ګرلز او بوایز دواړه یو شان خوښوي. چنګم چې دی هغه ګرلز کم خوښوي او بوایز چې دی هغه سیوا خوښوي. په دې کې موږ د دوو کسانو یا د دوو سیزونو کمپیریزن وکړو په پای چارت کې دا نه کیږي. ټیک شو. نو دا د بار گراف او د پای چارت چې دی د هغې څه یوز. ټیک شو. بل زموږ سره راځي اناګرام. اناګرام موږ پرون ویلی دی چې کله موږ ری ارینجمنټ اف لیټر وکړو او یو نیو لیټر ترې جوړ کړو، خو هغه لیټر به هله ویلی دي چې کله د هغې معنی لکه اوس مثال موږ ورلډ دی که نه، د دې نه موږ بل یو داسې شی جوړ کړو چې هغه د هغې معنی نه وي، نو دا به زموږ سره اناګرام نه وي، د دې ورډ اناګرام به نه وي. اناګرام به هر هلی چې کله موږ د دې نه بل یو ورډ جوړ کړو او هغه معنی لري، نو هله به وایو چې دا دواړه ورډ چې دي د یو بل اناګرام دي. لکه فار اګزامپل موږ وایو سټډي چې دی د دې نه موږ ډسټي، سټډي نه موږ ډسټي جوړ کړو، نو دا دوه ورډ چې دي دا د یو بل څه دي اناګرام دي. یا رایټ نه موږ څه شی جوړ کړو، د نایټ نه موږ تھینک جوړ کړو، نو دا موږ وایو چې دا دواړه ورډ د یو بل څه دي اناګرام. د ریس نه موږ کیر جوړ کړو، نو دا زموږ سره اناګرام دي. فاټ نه موږ ټریپ جوړ کړو، نو دا هم زموږ سره څه دي، دا دواړه ورډ زموږ سره د یو بل اناګرام دي. بل زموږ سره راځي ریګولر ناون or noun that form their plural by adding either s یا es. دا هم ډیر امپورټنٹ ټاپک دی چې یاره ریګولر ناون موږ څه ته وایو او ایرریګولر ناون. کله چې موږ یو ناون دی که نه د هغې موږ جمع لیکو، جمع د هغې جمع لیکو او هغې یو سره موږ اس ولیکو یا ای اس ولیکو. په اس او په ای اس چې د هغې جمع جوړیږي نو هغې ته به موږ ریګولر ناون وایو. پښتو باندې ځان پوه کړئ، صفا پښتو باندې چې کله اس او ای اس موږ جمع کو د یو څیز سره ولیکو، لکه یو ناون دی د هغې سره موږ اس ولیکو یا ای اس ولیکو او د هغې نه د هغې جمع ناون جوړ شو، نو هغې ته موږ څه شو، هغې ته موږ ریګولر. خو چې کله دا رول نه پالو کوي چې اس او ای اس پکې نه وي، خو چې موږ یو ناون دی د هغې موږ بل په بله طریقه باندې پلورل جوړ کړو، د هغې موږ جمع جوړ کړو، نو هغې ته موږ څه شوي، دا زموږ سره مینګوز. لکه اوس فار اګزامپل موږ د ریګولر دغه چې دی د هغې مثال به موږ مینګوز والو. امونه څه شی، ام ای ان جی او اس، مینګوز چې دی که نه په دې سره موږ صرف اس یو ځای کړو، نو دا زموږ سره مینګو چې دی دا زموږ سره ریګولر ناون دی. یا موږ پلایز، پلایز موږ څه ته وایو، مچانو ته. پلایز چې دی د دې سره موږ آی د ای اس چې دی نو دا موږ یو ځای کړو، نو دا موږ سره جمع شو. خو که اوس موږ وایو چې یاره ټیت، غاښونه چې دی د دې جمع زموږ سره څه شی دی، د ټیت غاښونو. ټیت چې دی یو غاښ ته وایي او ټوت چې دی دا ډېر شی غاښونو ته وایي، نو دا زموږ سره یا گیز ګوز دا چې دی دا زموږ سره ایرریګولر ناون دی، ځکه چې دا اس او ای اس والا خبره په دې کې نه راځي، نو دې ته ریګولر او ایرریګولر چې دی هغه زموږ سره په دې باندې. لکه اوس زموږ سره ریګولر ناون چې دی چاکلیټ، دې سره موږ ای اس یو ځای کړو، دا اس سره موږ یو ځای کړو، نو دا زموږ سره پلورل ته بدل شو. یا پلانټ سره موږ اس یو ځای کړو، د ډش سره موږ ای اس یو ځای کړو، نو دا زموږ سره پلورل فارم ته بدل شو. خو په ایرریګولر کې به زموږ سره دا خبره نه وي، اس او ای اس والا خبره به پکې نه وي. لکه ټوت شو، نو د دې جمع چې دی نو هغه ټیت دی. آکس دی د هغې جمع چې دی آکسن دی، آکسیز نه دی آکسن دی. ټیک شو. یا پوټ دی د هغې جمع چې دی هغه پیټ دی. نو په دې طریقه به موږ ریګولر او ایرریګولر ناون چې دی هغه موږ وپېژندو، چې کله اس او ای اس د کوم ناون د پلورل سره جمع کېږي نو هغې ته به موږ څه شی ریګولر وایو، چې کله موږ پلورل جوړو او اس او ای اس پکې نه جمع کېږي نو هغې ته به موږ ایرریګولر ناون ورته وایو. ټیک شو. پریپوزیشن او پوزیشن بل ټاپک چې دی زموږ سره پریپوزیشن او پوزیشن دی. انډیکیټ ویر سمثینګ از وایي په کوم ځای کې یو کار کېږي. فار اګزامپل اراوند غیر چاپېره، اپ له پاسه، بټوین په منځ کې، انډر لاندې، بیلو هم لاندې ته وایي. ټیک شو. نو دقې ته به موږ وایو چې یاره یو کار چې دی یو دغه چې دی. اوس په دې کې موږ مثال ته ګورئ چې د ریبټ از انډر د بیډ. ریبټ چې دی دا د بیډ چې دی د بسترې نه لاندې ده. ټیک شو. د انډر لفظ چې دی که نه دې ته موږ پریپوزیشن اف پوزیشن وایو. پوزیشن موږ د یو څیز ځای ته وایو. ټیک شو. لکه موږ چې وایو څه پوزیشن دی د یو څیز ځي ته چې یاره دا په کوم ځای باندې دی. ټیک شو. اور سکول از بټوین، سکول چې دی زموږ بټوین په منځ کې دی، د پارک او د مارکیټ په منځ کې. ټیک شو. ا لیمپ هینګ اوور،
اور ټیک شو د ټیبل لیم چې دی هغه هینګ اوور دی لپاسه په ټیبل باندې راځوړند شوی دی یا مونږ د کیټ کلیم اپ لپاسه ټیک شو او اراوند چې دی د پیپل آی سا پیپل اراوند د گارډن نو دا ټول چې دی د موږ سره د څه شي د پریپوزیشن اف پوزیشن مثالونه تاسو ته د کوېسچن راتلی شي چې په دې لاندینو کې پریپوزیشن اف پوزیشن چې دی هغه معلوم کړئ نو تاسو به انډر او ایټ اوور اف ان او اراوند دا چې دی دا موږ سره پریپوزیشن اف پوزیشن دی ټیک شو وی په دې کې وی پاکستان کې زموږ سره هایست ملیټری ایوارډ چې دی هغه څه شی دی نو زموږ سره څه نشان حیدر چې دی هغه زموږ سره د ملیټری د ټول نه غټ ایوارډ چې دی هغه نشان حیدر دی ټیک شو ډیپتانګ چې دی هغه مونږ ووایو چې یاره کمبینیشن اف ټو واولز ان ا سنگل سیلیبس دې ته مونږ څه شی وایو ډیپتانګ ورته وایو د ساوند ګلایډ وای دا به د واول نه شروع کیږي او چې دینو د کانسوننت د بل یو واول نه شروع کیږي په بل واول به ختميږي ایز ان د ورډ پلی په پلی فاوند په دې کې چې دینو زموږ سره پاوند کې زموږ سره او یو چې دی زموږ سره څه دی واول دی او په پور کې او یو هم زموږ سره واول دی صرف یو आवाज ورکوي د واو आवाज ورکوي نو دې ته موږ وایو چې دا زموږ سره ډیپتانګ دی ځکه چې دا سنگل आवाज ورکوي او دې دواړه سره واول یو سلیبل جوړ کړل او دی واول لکه په سنډه کې ای وای چې دی دا زموږ سره ډیپتانګ دی په ګراوند کې او یو د ای وای چې دی دا د ای आवाज ورکوي د او د اوږدیا आवाज ورکوي ټیک شو دا او یو چې دی دا د واو आवाज ورکوي ټیک شو په شو کې د او دبليو چې دی زموږ سره د واو आवाज ورکوي د تمنګ ډیپتانګ وایو ټیک شو بل زموږ سره راځي مایند میپینګ is a way of thinking to create good ideas. We use it to put together our idea in the form of diagram. Mind mapping چې دی کنه د ذهن نقشې ته وایي ټیک شو ته یو څیز جوړی یا په یو چا باندې مضمون لیکي نو ته به چې دا خبره وکړي لیکم دا مالدار دی دا اونست دی دا منځګزار دی دا بل سره دا خبره چې تا په مایند جوړ کړي نه دي ته مونږ څه شوی دی ته مونږه مایند میپینګ وایو لکه اوس دا زموږ سره یو فیورټ پرسنالټي دی مونږ وایو چې هغه زموږ سره ریسپانسیبل دی هغه زموږ سره آنست دی هغه زموږ سره کمپیشنیټ دی او اپټیمیسټک دی نو دا څلور خبرې چې اول زموږ ذهن ته راغلې چې یاره دا غټې خبرې دي دا پکې زه په دې سړي باندې زه مضمون لیکم او دا خبرې پکې لیکم لکه ذهن چې یاره دا سړی داسې دی او داسې دی دا څلور خبرې چې کله زموږ ذهن ته راغلې دي ته مونږ مایند میپینګ ورته وایو ټیک شو دا چې دی د دینه پس چې دی نو موږ به ډایګرام یا دا پاراګراف یا ایسه چې دی هغه به موږ سٹارټ کوو د مایند میپینګ نه پس ټیک شو نو دا موږ سره د مایند میپینګ ډیفینیشن شو چې یاره مایند میپینګ موږ هغه آیډیا ته وایي چې کوم زموږ ذهن ته د یو کار کولو نه مخکې راځي هغې ته موږ مایند میپینګ وایو